دویم دا چې ملکی حالات تاسو باندې باندې جوړ نظر لري کوم فیصله عمران خان کوي د ملک په مفادو کې دي یا ملک په مفادو کې نه دي کوم چې هغه پیګا اعلان کړي چې په 23 تاریخ باندې برکې پیو د پنجاب اسمبلی ماده دي دغه په کوم نظر باندې ګوره بل طرف ته ملک دې ته تیار دي چې هغه کې الیکشن دوباره اوس په دې حالاتو کې یو نشي د مخبل بسم الله الرحمن الرحیم مخکې خو د رستم د ټول سامرا پریس ریپورټران چې دي او هغه چې دی پریس کلب چې دی د هغوی ستاینه کوم چې د ګورم ډېر ښه تاسو خپل کارکردګي ښه دا زموږ ټول لپاره د فخر خبره ده دا کوم صورتحال چې جوړ دی ګوره الیکشن نه خو څوک یېرېږي نه الیکشن به کېږي کو نني کو سبا یا شپږ میاشتې پسې یا اته میاشتې پسې الیکشن خو به کېږي خو آیا دا پرونی هغه د دې دپاره د کړی دی چې یاره د دې ملک د بهترۍ دپاره کړی دی د ملک د مفاد دپاره کړی په دغه باندې لږ سوچ کول پکار دی اول خو دا چې خو د اسمبلي هغه کوله د سره خو اختیار نو اختیار خو چیف منسټرانو سره دی نو پرون به ورته ویلو چې به اسمبلي ډیزالو کړي دا هفته ټایم یې څه دپاره ورکړ دې دپاره چې یاره دې کې څه داسې هغه وشي او نه دا چیف منسټران هم په دې باندې څه خوشحال دي نه دا ممبران هم خوشحاله دي خو د دې بنیادي مقصد درې څلور مقصد دی یو دا چې هغه په دې ملک کې افراتفري شروع کول غواړي هغه غواړي چې یاره دا ملک ته داسې حالاتو ته ورسي چې ملک ته ډیفالټ وکړي او خلک په روز یا بس زه به واپس د دې ملک رسم سربراہ شم دویم دا چې د خلاف کیسونه اوس تیزی سره روان دي نو داسې حالات دې جوړي چې د کیسونو نه د خلکو توجه هم هغه شي او داسې موقع رانشي چې یاره د هغه کیسونه خپل منطقي انجام ته ورسي درېیمه خبره دې صوبې خو مخکې نه دوی وایي چې موږ سره تنخواګانې نشته دوی وایي چې موږ سره د مرکز موږ له پیسې نه راکوي دوی به کول نو دا خو هسې هم دیواله ده دا صوبه خو ډیفالټ کې تللې ده اوس مخکې چې څومره دې صوبې قرضې وې د پاکستان جوړېدو نه پس تر 2013 پورې هغه 79 ارب روپۍ وې د دوی د 9 کالو کې هغه ورسېدې 791 ارب روپۍ دا دوی هغه اوس دوی له خو سټیټ بینک څه کوي چې نور بینکونه هم دوی له قرضې نه ورکوي دا دوی خو خپل هغه سلسله دلته نورې هم نشته دا د چیف منسټر چې کوم اعلانات کوي په دې کې څه شته نه اعلانات کوي او صرف هغه تخته چې دی هغه د هغې افتتاح کوي نور پیسه ورسره نشته نو زه خو دې مقصد دپاره دا ټول سلسله هغه روانه کړې ده آیا ستاسو خبره چې د دې نه به څه فایده ورسي دې ملک ته یو خو دا چې کیرټیکر راشي مخکې نه د IMF هغه معاهده نه هم هغه ریویو چې دی هغه لا اوسه پوره شوی نه دی د هغې طرفه لا پیسې نه دي ملو شوي نو څو پورې چې دغه حالات ټیک شوي نه نو زمونږ د معیشت حالت هغه شانتي ښه نه دی او د کیرټیکر سره خو بس هغوی هر څه به همدغه سیټ اپ پاتې شي نو لهذا دا افراتفري جوړول د ده بنیادي مقصد هم دغه دی چې زه د دا حالات خراب شي او زه خلکو ته وایم چې ګوره دوی حالات خراب کړل او ما خو ټیکولي د ده په وخت کې د څلور کاله کې چې کوم حالات وو ناغه هم ټول ته معلوم دي د دې خو دا همره احسان فراموش دی چې چا ډېر وروستو هغې ته په حکومت کې هم هغه باندې هغه پسې ورشروع دی چې دا ملک دشمن دی د ملک سره زیاتې کړې دي او ما سره زیاتې کړې دي نو اوسه پورې خو به هغه د دې قصیدې د دې جنرال باجوا خبرې کولې اوس وایي چې هغه دی او چې دې دامره خراب وو نو تا ولا بیا په دوباره ولې ایکسټنشن ورکاو چې تا وایي چې یاره زه ولا تا عمر هغه ورکوم پر چې کله پورې دې ایکسټنشن واخلي نو دا خبره
اوس د چې کوم طریقې سره د بیانیه روزانه بدلای نو دا زما په خیال د ملک په مفاد کې نه دی او د یو هفته کې به ډېر څه وشي تاسو به پته ولګي چېرې کې یو پنجاب اسمبلی ماتې شي نو فاکور زموږ محصر کوي نو ګوره اول خو ګورو د یو هفته کې څه کېږي هغه نه پس کو هغه شنو الیکشن د دوه صوبو کې ما خو ته شروع کې وایي چې موږ الیکشن نه څوک یریږي نه الیکشن به کېږي الیکشن به کوو او د دوی کېر ټیکر بني بیا به الیکشن کمیشن کېر ټیکر جوړوي او د اوس چې کوم طریقې سره کله پنجاب کې ناشي کله خیبر پختونخوا کې بنیګان تم نشي د گرفتاره د وجنه نو د سره هم پناه نی بیا